बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व शफीअना व हबीबना व मुर्शिदना व तबीब अमराज़ि क़ुलूबिना व रूह अरवाहिना व रहमतना व क़ुर्रत अयुनिना व रहमतना व क़ुर्रत अयुनिना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यरफ़इल्लाहुल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात वल्लाहु बिमा तअमलून खबीर। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नमल आमालु बिन्नियात फमन कानत हिजरतुहु इलल्लाहि व रसूलिहि फहिजरतुहु इलल्लाहि व रसूलिहि वमन कानत हिजरतुहु इला दुनिया युसीबुहा औ इला इम्रअतिन यतज़व्वजुहा फहिजरतुहु इला मा हाजर इलैहि। इल्मुल अलीमी व वक़्तुल आबिद इख्तलफ़ा बिअय्यिनल्लाहु क़द अहरज़ शरफ़ा। फल-अक़्लु क़ाल अनर्रहमानु बि उरिफ़ा वल इल्मु क़ाल बिअय्यिनल्लाहु फ़ी फ़ुरक़ानिहि इत्तसफ़ा। फबान लिलअक़्लि अन्नल इल्म सय्यिदुहु फक़ब्बल अल-अक़्लु रअसल इल्मि वंसरफ़ा। रदीना बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लामि दीनन व बिमुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबिय्या। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि सय्यिदिना व सल्लिम अलैहि व सल्लिम अला जमीइल अंबियाइल मुक़र्रबीन व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्लाह ताला बदी मखलूक की बाद मखलूक तक बांधे वरवाले वर्कड़े बदी तमाम तनीनों व इंसान की बेहतरी और रफ़ात उजतवाले के अल्लाह वर्कड़े दाई मोमिनान तवर मोमिनान उजत व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन व अंतुमुल आलौना दा आलौना जमद आलादा और सिवली से तफसील दा तासुबीर उजतिये तासुबीर उजतिये इन कुंतुम मुमिनीन इस कुंतुम मुमिनीन दकड़ी तासु मोमिनान दा इन को माना दे इस तरह दे फज़क्किर इन नफ़अतिज़ ज़िक्रा नसीहत वर्का
إن نفعت الذكرى إذ نفعت الذكرى ذكرت نصيحت بنفعل لكن كمانا ده إس سره هر دوا پر سات سوګری شاتول نه دي فرق پکې دي دا دوه إن كمانا ده إس سره دي وأنتم الأعلمون الله وی تاسو ډیر اوچت یې ولې اوچت یې په تمام عالم کې تاسو اوچت یې ولې اوچت یې إن كنتم مؤمنين ځکه تاسو مؤمنان دي الله تعالی دې موږ او تاسو ټول مؤمنان کاملان او مؤمنانو ته الله تعالی څه ویلي دي قد أفلح المؤمنون مؤمنان کامیاب حرف تحقیق داخل شي حرف مد او دا لپاره د تحقیق ته چې مفعول سوکي ماضي په تحقیق سره کامیاب دي مؤمنان او اخر د صورت کې الله تعالی وایي انه لا يفلح الكافرون شان دا دي چې کافران ناکامیاب دي کافران ناکام دي تباهي او مؤمنان چې دا کامیاب دي الله تعالی دې موږ ټول مؤمنان کاملان کړي الله تعالی وایي يرفع الله الذين آمنوا منكم اور تقرید اللہ تعالی استاسو نسو کلک مؤمنان فتمام بنینا و انسان کی مؤمن دا دیر لوی مرتبه لري دیر لوی مرتبه لري بیا کو مؤمنانو کی والذین اوتوا العلم درجات تجات اللہ تعالی علم ورکړي دي د درجات عالم کې دي دا لوی مرتبه لري کو مؤمنانو په انسانانو کې مؤمن لوی مرتبه لري او په مؤمنانو کې خاوندان د علم کې دا لوی مرتبه لري د په درجات باندې اوچت دي او په علماو کې خاوندان د عمل الناس كلهم هلكا إلا العالمون والعالمون كلهم هلكا إلا العاملون والعاملون كلهم هلكا إلا المخلصون والمخلصون على قدر الماضي هل طول تبازي مگر خاوندان د علم د حرکت نه بچي عالمان ټول حرکت دي مگر عاملان د حرکت نه بچي عاملان ټول حرکت دي مگر مخلصان چې په خپل علم عمل کې اخلاص وي دې د حرکت نه بچي والمخلصون على خطر عظيم مؤمنان په لوی مخلصان په لوی خطر باندې څنګه په لوی خطر دي کدا د خپل عمل مخامخ چې ما خدا کړی دي دا مې کړی دي نو بس حرکت درته دا خپل عمل هر څه چې کړی دی ما عبدناك حق عبادتك ولكن عرفناك حق معرفتك ما ستا عبادت ستا د شان سره ته لایق دی هغه معنی دی نو په باندې نو انسان کې مؤمنان اوچت دي او په مؤمنانو کې علما اوچت دي په درجات سره والله بما تعملون خبير الله په عمل ستاسو باندې خبردار ان كان خيرا فخير وان كان شرا فشر كعمل خو بدلي ورد او كعمل ناكارو ان بدلي عذاب دي الله دې موږ کوئی اعمال نصیب کړي او حسن عمل چې دا په اخلاص باندې پښمار باندې نه چې قران دې پورا دروي یا مثلا دور مزدي وکړو دور حجونه دې وکړو په اخلاص باندې نه باندې نیکی پکار ده او چې اخلاص وسره الله دې موږ ټول مخلصان کې په خپل اعمال کې امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ په خپل کتاب کې دوه اتیا کتابونه راوستي کتاب الایمان کتاب العلم کتاب الصلاة او صدری رب کی تقریبا بابونه دا باب باندې وحی دا چې دا مقدمه د پاره د ایمان ده ایمان دا حقیقت ده او دا روح ده
او اسلام چې دا ظاهري انقیاد دی دا د دې صورت دی ته به څه پېژنې چې دی مؤمن دی د مؤمن لپاره ظاهري او نقشه پکار ده دی به په اسلام باندې ځان رنګوي نو دا حقیقت دی او اسلام او په هغې باندې عمل کول دا صورت د دې حقیقت دی نو کتاب الایمان دا ایمان روح دی د ټولو اعمالو لپاره بیا ایمان پسې دویم نمبر عمل پکار دی او ایمان پسې متصل عمل چې کوم دی نو هغه د صلات دی د مانځه دی نو د لمونځ لپاره د علم ضرورت دی نو بیا کتاب العلم دی نو کتاب العلم کې امام بخاری رحمة الله علیه دا آیات راوړی دی يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير حدیث ته په شرط باندې موجود نو راځي یا اکتفا په کتابین اسمان په قرآن باندې نو بیا په سوال وارد دی چې دا فضیلت د علم مراد دی او سره د سوا جمله راوړه والله بما تعملون خبیر دا خو د عمل خبره دا علم چې دی نو دی به په عمل باندې علم ګرځي چې علم وي او عمل نه وي نو دا علم بیا بېکاره دی الله دې زموږ ستاسو علم او عمل دواړه برابر علم دا شریعت دی او عمل په دې باندې طریقت دی دا دواړه جامونه دا ډک ساتي شریعت او طریقت شریعت دی او په دې باندې عمل چې دا طریقت دی الله دې دا دواړه جامونه زموږ ډک ساتي نو دا جواب چې علم په اړه علم وي چې په دې باندې عمل راشي نو بیا د صلات لپاره طهارت مفتاح ده کلګي ده دروازه ده نو کتاب الطهارت بیا ورپسې کتاب الصلات بنا بر اختصار اول کی اولنے حدیث د بخاری شریف کې کوم دی انما الاعمال بالنیات دار و مدار د اعمال او ثواب د اعمال د نیت باندې الله دې زموږ تاسو اخلاص او صحیح نیت نصیب دا تبلیغ حضرات موبایل نمبر په دې شپږو کې وایي نو دا صحیح نیت دی الله تعالی دې زموږ تاسو نیت دا صحیح کی او په هر اموس کې چې موږ نیت کوو خاص به پاک خاص الله انما الاعمال بالنیات دار و مدار د اعمال او ثواب د اعمال دا په نیتونو باندې دی چې نیت دې صحیح هجرت په دغه زمانه کې فرض و چې فتح د مکې معظمې نه راغلي هغه څوک چې هجرت د الله او د الله د رسول د رضا دپاره نو هجرت د الی الله و الی رسوله او چې د چا هجرت د زنانه دپاره چې نکاح وکړي ورسره چې د چا هجرت د دنیا دپاره چې دنیا ته ځان ور ورسوي فهجرته الی ما هاجر الیه دلته الى دنیا او الى امرأة ولوی دیگی دیتا اشارت شو کواده سڑے کئی پتی نیت باندی کہ زد گناہ نبچ شو زمان پا سبب باندی دا زنانت گناہ نبچ شو او بچی اللہ تعالی راکی نو دا واده عبادت شو یا خطر نکش او کسر کے فائشات دفقی اندا بیا حالاتت طرف تروان او د دنیا ګټې د دې لپاره چې زه د حرامو نه بچ شم حلال وخورم او صدقات پکې راوړم مدارس خدمه وړې لارې فقرا مساکین دا پکې وپالم بیا عبادت شو هر دا دنیا چې توفه شي د غوغا الله دې موږ ته دنیا راکړي خو د دین د ترقۍ لپاره نو دای حدیث راوړه انما الاعمال بالنیات الله دې زموږ استاسو ټولو نیتونه دا صحیح وګرځوي
اخلاص دې الله تعالی زموږ نصیب کړي. بیا امام بخاری رحمت الله علیه اخیری باب د وزن راوسته تاسو ته ورا مولوی صاحب تاسو کیږي ختم د بخاری شریف کې وکړي دا اخیری باب دی. اخیری کتاب امام بخاری سے کتاب التوحید دا راوړل او د دې دوه کم شپېته بابې په دې کې راوړل. هر باب کې رد کړی په یو فرقه باطله باندې، په دې اخیری باب کې رد د معتزله باندې هغوی د وزن د اعمالو نه منکر دي. نو وزن یې راوړه. نو وزن په عمل کې دا به په اخلاص باندې او په صحیح نیت باندې وي. فمن ثقلت موازینه فهو فی عیشة راضیہ واما من خفت موازینه انو فامه هاویہ. فاما من ثقلت موازینه د چا چې طولونه د نیکو درانه شو نو د ژوند ښایسته شه، او د چا چې طول د نیکۍ سپک شه انو د ځای د هاویه شوه. الله دې زمونږ ستاسو حسنات په خپل فضل سره درانه کړي. دا تفسیر مدارک په دې ځای باندې راغستې دي واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. د وارحمنا معنا امام نصفی سے په مدارک کې کړې ده ثقل میزاننا مع افلاسنا. درون کې تول زمونږه میزان زمونږه درون کې مع افلاسنا سره د فقر زمونږ نه. منګه د نیکو فقیران یو، منګ سره نیکای نشته. په خپل فضل سره زمونږه دغه چې کوم دی وزن درون کې. امام بخاری رحمت الله علیه لومبی حدیث چې راغسته دی هغه د نیت دی، او په هغې کې په صحابو کې استاد د امام بخاری صاحب هغه دغه دی حضرت عمر صاحب دی. حضرت عمر صاحب چې دی دا افقه الصحابه دی. په تمام صحابو کې زیات فقاهت پچا کیو په حضرت عمر صاحب کیو. الیوم اکملت لکم دینکم د دې په معنا باندې څوک پوه دی؟ حضرت عمر صاحب پې پوه شوی دی چې د دې آیات نه دا معلومیږي چې زمونږ او د رسول پاک جدایي راله. تمام صحابه کرام خوشحالي کوي، حضرت عمر صاحب جاړي، حضرت عمر صاحب په دې باندې پوه شو. نو افقه الصحابه زیات فقیه په صحابو کې هغه حضرت عمر صاحب. نو لومبي حدیث کې استاد د امام بخاري صاحب په صحابو کې حضرت عمر صاحب دی. په دې اخیری حدیث کې استاد ابو هریره صاحب دی. ابو هریره صاحب احفظ الصحابه. په تمام صحابه کرامو کې حافظه د حضرت ابو هریره صاحب دا اوچته وه مرویاتی ابو هریرہ کن شمار. مرویاتی ابو هریرہ کن شمار 5,674. دا ابو هریرہ سے مرویات روایات شمار کا 5,000 او 600 او 74 سلور او یا 5,000 او 374 احادیث دا ابو هریره صاحب ته یاد و. دینه دا معلومه شوه چې محدث دا به فقیه وي، دته به په فقاهت کې نظر وي. او بل دې کې دې ته اشارت شو چې محدث به دغه وي حافظ وي. لکه امام بخاري صاحب چې څنګه حافظ د حدیثو دی، حافظ د قرآن مجید دی. په دې باب کې لومبی آیات راوړی دی ونضع موازین القسط. معنا دا ده چې زه حافظ یم، د قرآن حافظ یم او د احادیثو حافظ یم. په لومبي حدیث کې د امام بخاری صاحب استاد حمیدی صاحب دی انما الاعمال بالنیات. اخیری حدیث کې احمد ابن اشکاب د استاد دی. د احمد او د حمیدی د دواړو ماده حمدن دی. نو الحمدلله اولا و آخرا بدءا و انتهاء. حمد دی الله تعالی لرا په ابتدا د علم کې
او په اختتام د علم کې الحمدلله. حافظ صاحب دی ابتدا د بخاری شریف کړی وه، نن انتها ده، ټول په دې باندې وایي چې الحمدلله الحمدلله. بل پکې دې ته اشارت شو چې حضرت عمر صاحب هم مدني نه دی، د مدینې منورې نه دی، د مکې معظمې و. حضرت ابو هریره صاحب هم دا مهاجر دی، د مدینې منورې نه دی. نو دنیا دارالهجرت دی، او چې سړی د هجرت او د سفر اراده لري ځان سره څه بیک میک جوړ کړي. هر قاري سره بیک تړلی دی، نو بیک ځان سره ډک کا د احادیثو نه، د قرآن مجید نه، د فقاهت نه. دا به دې پکار شي روان اخرت طرف ته. اللیل والنهار یعملان فیکا نو فاعمل فیهما. رد شپه لګیا دي تا کې کار کوي، غاښونه دله غورځوي، ویښته دله سپینوي، دې تور رنګونه او قسمه قسم رنګونه په ځان باندې مږي، خو شی ګورې مک کوي، مخ نه دې معلومیږي چې چوړ شوي. خړیس بابا یې خو هسې ځان نه الګ جوړې. نو دغه شه ده رد او شپه په تا کې عمل کوي، نو ته عمل وکړه په دې رد شپه کې. الله دې زمونږ ستاسو د ټولو عمل نصیبه وګرځوي. دا شعرونو ترجمه راته کوم نو بیا بس دی، علما دي، ملمانه دي، موږ خو د دې ځای یو. علم العلیم و عقل العاقل اختلفا بأین الله فی فرقانه بأین الله قد احرز الشرفا. د علم د عالم او د عقل د عاقل مناظره شوه. علم د عالم او د عقل د عاقل مناظره شوه. عقل وی زه خیمه او علم وی زه خیمه. عقل ته دلیل وایا، فالعقل قال انا الرحمن بی عرفا. عقل وی چې زه غوره یم ځکه چې رحمان په ما باندې پیژندلی شوی دی. رحمان الله ته په څه پیژنې وی؟ په عقل باندې پیژنې. فالعقل قال عقل وی انا زه چې یم الرحمن بی عرفا، رحمان په ما باندې پیژندلی شوی دی. علم ورته وی ځان نه خبرې مه کو یاره، کتاب را واړوه، قرآن مجید را واړوه. فالعلم قال بأین الله فی فرقانه اتصفا. علم ورته وی ځان نه خبرې مه کو، قرآن وګوره چې قرآن مجید کې الله تعالی د حضرت انسان صفت څه ذکر کړی دی. شهد الله انه لا اله الا هو واولو العلم قائما بالقسط واولو العلم. اولو العلم ویلې دی، اولو العقل نه دی ویلې. فبان للعقل ان العلم سیده. واضح شو عقل ته چې علم زما مشر دی، دی زما سردار دی. فقبل العقل رأس العلم وانصرفا. کل کدی عقل سر د علم او تنروان شوی د پړ او ته وړ. الله دې مونږه تاسو ته علم راکړي، او الله تعالی دې مونږ او تاسو د علماو خادمان، محبان او ناصران وګرځي. دا دوره دی الله تعالی د دې کامیابه کړي، د دې فضلاو نه دی الله تعالی په علاقو کې دین خور کړي.